ملګرو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د اعتماد ټریول نه یو وارې بیا حاضر دی. ګرانو کتونکو تاسو وایئ چې ولې دا چشمې چولي دي، ملب خان چشمو په وجه باندې مې چشمې چولي دي او چې الله نه وي غوښتلی نو دغه پاک مل ته تک چې کوم دی نو ډېره ګرانه ده. ولې چې نن 3 کاله مخکې تیز نیټ وي دا سره نو ملګرو نیټ لږ کمزوري د نن 3 کاله مخکې زه چې کله جست وختلم نو وی کرونا راله نو د جز نه راکوشم رخصت هر څه مې راغوستی و. 3 کاله تیر شو خبر اوس رانږدې شوې ده، ارادې پخې شوي دي او ډېر زر ده او منظوري راغلې ده الحمدلله چې د سعودي عرب په خور یم او خدای پاک مې د عمره قبوله کړي. ګرانو کتونکو زه چې خپل ځاني زما دا سوچ دی د دې نه مخکې چې زه تللی وم عمرې له نو تاسو ته پته وه د جنید خان هغه کیس راغلی و، هغه مردان والا چې هغه حادثه یې کړې وه نو په هغې کې خو او لوی قصې قطارې وې نو به بیا مې هغه موبایل هم بندې کړی وي نو په هغه عمره پېښ شوې نو نو د دویم عمرې مې خواهش و چې ځم به نو انشاءالله ډېره زر ده دا اعتماد ټریول کې موجود یم نو د هغې نه مخکې چې کوم دی ګرانو کتونکو دا یو مشین دا لوس عباس خان راکړه دلته کې چې کوم مشر دی او ورسره د دې نوم څه دی یاره ښه جمره ډیوایس ښه جمره نو لکه دا ښه دې ځای کې ما دې جیب کې اچولی دي که نه دا به داسې چلو کې ګرانو کتونکو چې دام یو نوی دغه دی چا ته چې دعاګانې یاد نه وي یا دعاګانې یادېږي نه نو به دا به چې کوم دی نه دا به دې کې واچې دا دې کې ما واچو او دا حاجي صاحب ورته اوس غلی کېږي چې دا به بیا ماله راکړي چې راشي ما یې ښځه نو دا وګوره دلته کې نو دې ځای نه ما آن که چې آن مې که دلته کې ګوره هلکه دې کې غشور راځي راله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بیک شریک له لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والمیسر وله الملک ګرانو کتونکو به دا مې غوږ کې لګېدلې ده نو چې دا زه یو څو پیرې وورم نو به زما به پې خلو چلیږي نو دا چې کوم دی نو دا یو د هر مقام دوا ده پکې دا باقاعده دي کې بټنې دي چې کومه بټن وی که نه او چې کوم زبان کې یادې نو تا ته به هغه هر څه کوي. نو دا ګوره چې تر دې پورې یو سړی چې وحدت خان حاجي صاحب تر دې پورې زما خیال ساتي نو مړه یاره زه به لکه زه به خبره نه کوم. ګرانو کتونکو د اعتماد ټریول چې څنګه نوم اعتماد دی نو کار هم د اعتماد دی. ها نو یو خو مې دا خبره کوله. بل ګرانو کتونکو اعتماد ټریول یو په پېښور کې په ډینس پلازه کې اوس ډېر غټ برانچ چې کوم دی نو هلته وتلی خو دا مین برانچ دی زما د مین برانچ سره تعلق دی ښه زما د هغې سره نه دی. بل په نوخار کې دی د نوخار هغه انچارج ما ته وي چې نوخار دا نوم اخلي وي دی له زور ورکوه نو یو په نوخار کې دی نو هلته کې هم چې کوم دی نو زمونږ ټریول اعتماد ټریول ایجنسي ده او بل په تنګي کې اعتماد پلازه ده نو په اعتماد پلازه کې اعتماد ټریول چې کوم دی نو هلته دغه ده اوس چې کوم دی نو 34 کسان روان دي او لا بل ورځ دوی ایواډ هم اخیستلي که نه حاجي صاحب دا سی واډ و حاجي صاحب د دې باندې مې لږ پې کړ السلام علیکم دا گلف ایر ایوارډو کې پی کې 15 ایجنټانو ټاپ 5 ایجنټانو لا په صوبه سرحد کې پی کې چې کوم 5 ایجنټانو 15 دا ټاپ هغوی له ایوارډ ورکو هغې کې الحمدلله اعتماد ټریول هم په دویم نمبر یو خپله پېژنګلو زما د کتونکو سره السلام علیکم زه دلته کې بس ناست یم عمره ډیل کوم حج عمره منیجر یم اعتماد ټریول کې
او دا دغه چې ګلف چې کوم ایوارډ ورکوي اعتماد ټریول پکې په ټاپ باندې و کې پی کې ټاپ کې په ټاپ 5 ایجنټانو کې پی کې په ټاپ ایجنټ چې کوم دی اعتماد ټریول ته ملو شو او اعتماد ټریول د دې ټاپ وجه څه ولکه داسې خلک ډیر تللی دي کنه دا او مونږ چې کوم دی نو ټیکټینګ چې کوم دی هغه سره زیات کړی په کې پی کې اعتماد ټریول لاغوینه د ګلف ایر نه چې کوم دی په سیزن کې ټول نه سیل چې کوم دی نو زیات کړی ټیکټینګ چې کوم دی نو هغه د کې پی کې چې څومره ټیکټینګ په ګلف ایر باندې شوی په هغه کې اعتماد ټریول په ټاپ باندې حاجی صاحب اوس په دې پیکه چې عمره یو سړی زی نو څونه خرچه پرې راځي عمره باندې د 2,10,000 نه 2,20,000 روپو پورې 21 ورځو زمونږ پیکیجز چې کوم دي چلیږي بیا زمونږ دا اکانومي پیکیج دی زمونږ سٹار پیکیج چې کوم دي نو هغه چلیږي هغه بیا چې کوم دی ریټونه مختلف پیکیجز دي اکانومي پلس سٹار اکانومي او 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار دا ټول پیکیج چې کوم دی موږ سره چلیږي اویلیبل دي یو سړی 14-15 دن لږی 14-15 ورځې مشته دی 21 ورځې مشته 28 ورځې مشته موږ سره ټول پیکیج اویلیبل 14-15 دن ورته وایي نو 14-15 ورځې چې کوم دی نو هغه نن سبا موږ سره 1,99,000 1,98,000 2 लाख रुपए یعنی ما هوته استو وی چې د پیکیج خبر ده 91 پیکیج چې کوم دی زموږ د 1,99,000 نه شروع شي 2,05,000 2 लाख بیا پسې 91 او سٹار بیا چې کوم دی صرف سٹار بیا 4 سٹار 5 سٹار دغه پیکیج موږ سره دي چې څومره یعنی خپل سړی خپل دغه پورې وخت پورې خبره ده چې کوم پیکیج سړی خوښوي نو هغه هر یو پیکیج موږ سره اویلیبل دی لکه چې زیاتېږي دونه فرق نشته دی 15,000 روپۍ اصل کې د عمرې چې کم دی نو زیات فرق چې کم دی نو هغه د ټیکټ او د ویزې زیات کاست چې کم راځي نن سبا ټیکټ چې کم دی 1,35,000 نه 1,40,000 روپو پر ریټرن ټیکټ دی 50,000 روپۍ چې کم دی د ویزې کاست دی 1,90,000 روپۍ دا چې کم دی د ټیکټ او د ویزې شوی دی خګرانو کتونکو یو خبر ارته کوم زمام ملګری دی معلومات مې کو په کراچۍ کې ویزه چې کومه ده په 55,000 روپۍ لګی او په اعتماد ټریول کې تا ته په 50,000 لګی نو ګوره 15,000 بلکې په 50 کې هم درته زر نیم پرې خودي شي نو لکه سوچو کې چې لکه اعتماد ټریول دلته کې خو نن دا د ټاپ باندې راغله نو دا وجه ده ښه اجي صاحب یو پیکیج روان دي بله خبره تاسو خبر وکړه زموږ چې کوم پیکیجز اوس روان دي د ستمبر او اکتوبر ستمبر اینڈ کې او اکتوبر فرسٹ کې نو دې کې تقریبا 20,000 روپۍ مونږ چې کم دی نو سیټ کې چې کم دی ټیکټونو کې ډسکاونټ ورکړی دی او لګیا دي په دې باندې چې کم دی دا سیل مونږ کو مین ټیکټ ریټ چې کم دی 1,35,000 1,40,000 روپۍ دی او مونږ پیکیج چې اوس کم ایډ دی پیکیجز کې چې مونږ کم پیکیج نو هغه 1,25,000 روپو نه 1,28,000 1,30,000 روپو پورې زموږ ټیکټ دی کې ایډز دی دا د اعتماد ټریول دې کې به اجي صاحب څه ورکوي هلته کې لکه چکر یا څه دې کې زموږ پیکیج چې کوم دی نو ویزا ټیکټ راوند ترانسپورټ ایرپورټ ټو ایرپورټ یعنی ایرپورټ نه جدې نه مکې مکرمې ته بیا مدینه منورې ته واپس مکې مکرمې ته واپس چې کوم دی جدې ایرپورټ ته دا راوند ترانسپورټ شو دا شلو هوټل رهایش انشورنس دا زموږ د پیکیج کې شامل او مقاماتو ته چې بوزي مقاماتو کې چې کوم دی نو هغه اصل کې د چې خپل طبیعتي نو هغه کې بیا ډسټانس راځي څوک وایي موږ نن ځو سبا ځو بله ځو نو هغه پکې زموږ پیکیج کې نه هغه هلته کې زموږ بیا چې کوم دی کسان زموږ سټاف وي کسانو ته ګاډي راځي 10-15 ریال اخلي او هر سړی په خپل طبیعت په خپل وروستلی شي په خپل طبیعت حاجي صاحب یو سړی د 14 ورځو لپاره لاړو دی پرس کا ورځ هلته زیاتې کیس نو بیا ورته هغې څه هغه بیا مونږ خو چې دلته ورکوو ټیکټ ورکوو که نه د هغې ریټرن ټیکټ یې هغه مونږ ورکوو بیا چې هغه ورځې زیاتې نو هغې باندې سلیکشن کاست دی هغه هلته ایرلاین دفتر ته لاړ شي یا مونږ ته ووایي نو هغه چې کوم دی مونږ ورله هغه کړو نو زیاتولی شي ټیکټ به لږ او ټیکټ به زیات شي هغه جرمانه پې کم راشي چې دغه شي د هغې خپل پیس جرمانه نه خپل پیس دی نه دي د ایرلاین د طرفه چې شي هغه پیس ورسره دغه شي او بل چې د دې هوټل کوم سټې زیاتېږي نو هغه پر نایټ چې کوم د خرچ راځي د هوټل هغه دې پې کړي نو زیاتېږي ګرانو کتونکو اعتماد ټریول حوالې سره مې د سره دغه څو خبرې کولې اوس اجي صاحب مې اراده کړې ده نو لکه دا الف خان بھائی د هغوی او د کور والا پاسپورټ ویزا ټیکټ هر څه چې کوم دی شو دي الله دې د دوی دا سفر قبول او منظور کړي موږ به هم دعاګانې کې یاد ساتو اعتماد ټریول ته هم دعاګانې کوي وحدت خان حاجي صاحب عباس خان ته زموږ ټول سټاف ته به انشاءالله خصوصي دعاګانې کوي الله دې ستاسو دا سفر قبول او منظور کړي دا ستاسو جي ښه ګرانو کتونکو ما اراده نه وه کړې ښه دا زه چې دلته ځم راځم که نه نو ما اراده نه وه کړې الحمدلله 400 کې
او بیا وعدت خان جي صاحب هغه چې کوم دی نو بس الله پاک دې خوشحاله ساتي. نو د نن میاشت اراده کړې ده خو حاجي صاحب دومره ان پن کې هر څه سیټ کړي دي. نو خیر لا زه ورځ نه ښیم چې زه په کومه ورځ باندې ځم خو بس هر څه ټیک ټاک دي. دواګانې راته کوي چې الله نه هم قبول کړي که نه نو دغه ځای ته نشم تللی دا یاد ساتئ. ولې چې یو پیره د جز نه راکوشي یم د یو امتحان نه زه تېر شوی یم یکدم بس فلایټونه بند شو وي نور نشي تللی. نو دا انشاءالله خدای پاک مې د عمره قبوله کړي او بس چې تر کومې ژوندی یم نو خدای مې د بار بار بوزي او چې کله هم ځو نو اعتماد ټریول نه تللی شو. دا ګوره دا دغه دی دا و چې کوم دی نو دی ورسره بټوه راکړې ده دی ورسره چې کوم دی نو دا ښه دا به چې دی کې به زمزم اوبه چې کوم دي نو بوتلې را لډکې کې دا راوړئ دې کې چې کوم دی حرم ته دی نو خپل پیزار چپل سپلی بیگ دی چې هلته کې رکېږي نه که نه چې د هغوی څه په کتاب سره به او ځان سره به بوتل وړئ تشه او هلته به زمزم نه راډکوئ هوټل ته به یې راوړئ ځان سره به یې دی هلته د زمزم نه بغیر نورې اوبه نه څکئ. دا زما ټولو حاجیانو ته دا راغلي چې تاسو هلته کښې زمزم ځان سره راوړئ. سعودي کې اصل کې اوبه هم چې کوم دي په پیسو باندې دي که نه دا ورکوټې بوتل هم هلته کې په 1 ریال میلاویږي د اوبو. نو د هغې نه بهتر دی چې حاجي ځان سره دا وساتي یو به د هغه پیزار هم محفوظ وي وا به چې ځان سره دی کو طواف کوي کو سعی کوي کو هلته کې ناست دي هر څه دا به ورسره خپل به محفوظ وي او بل به ورسره د سره بوتل وي. نو چې هوټل ته ځي نو ځان سره بوتل میلاویږي نو ځان سره خالي بوتل په 1 ریال دی نه خالي نه د اوبو بوتل په خالي بوتل هلته ډېرې بیا میلاویږي او بیا چې هلته ځي نو هغه کولرونه یې خو ډکولی شي بمبې لګېدلي بار لګېدلي کولر یې هم لګېدلي هر څه لګېدلي د بابي عبدالعزیز سره یې چې راوځي بابي فهد سره د دې منځ کې چې کوم دی نو بمبې لګېدلي خلک دي ټپکې هم ډکوي بوتل هم ډکوي زمزم د دننه نه هم ځان سره راډکولی شي دننه لاندې بیسمنټ کې بمبې ځای په ځای لګېدلي نو بس ځان سره اوبه زمزم چې کوم دی وړی نن ځان سره اوبه څومره روړی شي مخکې خو به هغه یو بوتل ورکو په 9 ریال به و چې هغه په څو دی پاکستان ته خو چې راځي خو 5 لیټر ټپکه ورکوي په ایرپورټ باندې 9 ریال 8.5 ریال هغوی اخلي په ایرپورټ باندې هغه میلاوي. خو اجیان همیشه دا کوي چې هغوی ځان سره وړې وړې بوتلې ډېر خلک و چې ماله دا هغه ځای خو به دغه 2 زمزم او قجور چې کوم دي دا نور هر څه خو دلته پاکستان کې میلاویږي د هغه ځای نه په ښه ریټ میلاویږي خو زمزم او قجور د هغه ځای چې کوم قجورې دي نو هغه دلته نه نو زما ټولو حاجیانو ته چې ځي نو هم ورته زه دا راکوم چې هېڅ مه راوړئ ځان په مشقت یا په دغه کې ما چې وی شاپینګ وغیره هلته مه کوئ دلته پاکستان کې همغه څیزونه یې میلاویږي زمزم نه میلاویږي قجورې نه میلاویږي د سعودي قجورې هغه ځان سره راوړئ خلکو له دغه ګفټ ورکړئ وړې وړې بوتلې هغه پیک کړي هلته کې یو بیګ کې یا دغه کې کېږدي ځان سره راوړي. نو ښه حاجي صاحب په یو پاسپورټ باندې څومره وزن روړی شي ستاسو چې کوم د ایرلاین باندې روانې په سیرین ایرلاین باندې دې کې 50 کیلو وزن د دې طرفه دی او 10 کیلو هینډ کیری پورې ده 50 کیلو پټه باندې دی 10 کیلو هینډ کیری وړی شي واپس هم د هغې طرفه داسې وړی شي همدغه شان دغه وزن دی 50 کیلو وزن او د نورو جزونو څومره سعودي ایرلاین چې کوم دی 46 کیلو دی او پی ای چې کوم دی 40 کیلو دی ایر بلو چې کوم دی نو هغې کې بیا آپشنل دی 20 کیلو عمر کې 30 کیلو عمر کې هغې کې چې وزن زیاتې نو هغې ټیکټ ریټ بیا زیاتېږي د هغې داسې ده. اوس تا وزن زیات روړ او ایرپورټ ته رالې هر څه خو تا پی کړي دي که نه نو چې هغوی هلته تول کړي نو چې زیات وي نو د هغې به پیسې ورکوي او که نه د نه به یې کموي نو دا چې هغوی بیا چې زیات وزن وي هغوی بیا د هغې چارجز غواړي نو بهتره دی چې حاجي خپل وزن چې کوم دی هغه برابر راوالي او راشي چې په ایرپورټ باندې ورته تکلیف نه پریشانه کېږي نه بیا تکلیف نه چې څومره وزن هغه ته الو وي نو مهرباني وکړي چې هماغه وزن راواخلي او راځي. ښه دې ځای چې کوزېږي نو تالاشي چېرته کې وي داسې په دلته کې خو پېښور ایرپورټ باندې لږ زیات چیکینګ یې اسلام آباد ایرپورټ باندې دومره نشته دی او دغې طرف خو چیکینګ وغیره نشته دی خپل سامان سړی جمع کړي او راشي دلته کې کوم دی بس کلیرنسي سامان راواخلي او راځي. او سعودي کې هم چې لاړ شي نو بس ما هم روټین چیکینګ دونه چیکینګ نه دې ځای نه چیکینګ شوي دغه ځای چې کوم دی بس خپل بیګ چې کوم دی دا هغوی خپل سکینر باندې کېږدي او بس بیګ واپس راوځي حاجي یې راواخلي راځي. ښه سیم حوالې سره څه دغه سیم خو زما حاجیانو ته دا دغه چې په ایرپورټ هم میلاویږي اکثر هغه داسې چې زموږ پاکستان والا ډاټا سیم نن سبا استعمالوي وټساپ وغیره نو اکثر چې کوم دی په ایرپورټ باندې سیم واخلي نو هغه اکټیویټ کېږي نه یا بل څه مسلې نو بهتر دی چې دوی مکې مکرمې ته راشي یا مدینې منورې ته خلکو فلایټونه وي نو
اخلي نو اخی هلته ورته هغوی اکټیویټ کړي ولیکي وله نو دوی رابطه بیا کېږي. سعودي پالیسي دا ده چې حاجي لاړ شي یا بل لاړ شي نو هغوی ورته بس یو سیم ورکوي، صرف یو سیم په یو پاسپورټ یو ویزه باندې صرف یو سیم ایشو کېږي. نو اکثر داسې چې سیم په ایرپورټ واخلي هغه چې کوم دی اکټیویټ کېږي نه یا کار نه کوي. حاجي صاحب بل دا کو چې کپنۍ وي که نه نو کومه کپنۍ والا سیم اخیستلي؟ کپنۍ خو هلته موبیلیم دی، زینم دی او سوام دی. دا سوه چې کوم دی دا لږ ښه دی، هر ځای کې کار کوي او په نټ په لحاظ باندې هغه ښه دی. موبایلیم دی خو موبایلي باندې رش ډېر زیات دي نو هغه چې کوم دی لکه زمونږ زونګ سینګر دی دغه شان هلته کې موبایلي دي زیات استعمالي او دا سوه چې کوم دی نو لکه زمونږ یو فون چې څنګه سرکاري سره مخکې اوس خو دا دلته کې دغه شوي دي پرایویټ شو او هلته کې چې کوم دی دا سوه چې کوم دی نو ښه کار کوي، نټ په لحاظ باندې ښه کار کوي او فری درکوي که نه دې سایي 30 ریال باندې ملاویږي 1 GB پکې او سیمنټس هم پکې وي او د 2500 2200 لپاره میاشتې لپاره یې بس کار کوي. ښه توله دی بس. ښه توله کار کوي. بل حاجي صاحب دا تپوس کوم لکه اوس زیاتره خلک لکه هلته خو عبادت له تګ دی که نه نو ډېر خلک به شیرنګ یا زنانه چې کوم وي نو داسې ټیم کې زنانو سره نور کسان وي داسې چې پیکیجز دي که نه شیرنګ پیکیج چې کوم دا ټول نه کم ریټ کې ملاویږي. بیا چې کوم دی 5 بیډ دی، بیا 4 بیډ دی، 3 بیډ دی، 2 بیډ دی. نو د دې د هوټل اکاموډیشن داسې چې یو روم وي نو چې شیرنګ کېدای شي نو موږ 5 کسانو 6 کسانو باندې شیرنګ شي پر اوس که 100 ریاله کمره ده او 5 کسانو شیرنګ شي نو 20 ریال راغله. اوس یو کس وایي چې نه زه او کور والی صرف یو یا زما فیملي دي خپلې 2 کسان یو زمونږ د روم بیلي نو الریډي هغه 100 ریال بیا په دوه باندې تقسیم شي نو 50 ریال پر نایټ په هغوی باندې راشي نو دغه حساب سره دا پیکیجز جوړېږي. لکه اوس ګوره دا موږ هسې فرض که که نه 2.5 یا په 2.10 یا په 2.20 باندې چې کوم دا اوس پیکج دی نو خو دې کې ځان له کمره وي نو بیا 2.10 والا پیکج زمونږ چې اوس کوم چلیږي او دې کې سړی ځان له کمره اخلي ډبل بیډ 2 کسانو والا ځان له کمره ملاویږي نو هغه 2,60,000 روپۍ بیا راځي 2,60,000 روپۍ راځي دغه شان ترتیب سوي. صحیح. اوس تاسو پیکیجونه څونه روان دي؟ زمونږ خو چې کوم دی ما تاسو ته زیات د پیکیج د 2100 چې کوم دی زمونږ په 1 تاریخ باندې 1 اکتوبر باندې فلایټ روان دی، په 2 اکتوبر باندې زمونږ فلایټ روان دی، په 3 اکتوبر زمونږ غټ ګروپونه روان دي. نو په دې یکم کې څونه کسان دي؟ په یکم کې تقریبا چې دي نو 65 کسان دي 60 کسان دا د دې یو دغه نه 65 کسان مختلف ایجنسیز مونږ سره دي او دا چې کوم دی مونږ سره کړي دي او روان دي زمونږ په دې پیکیج کې روان دي. په 2 باندې بیا روان دي، په 2 باندې زمونږ سلام ایر فلایټ دی، په 1 باندې سیرین ایرلاین فلایټ دی، په 3 باندې هم د سیرین ایرلاین فلایټ دی، بیا ورپسې په 6 اکتوبر باندې زمونږ فلایټ دی سیرین ایرلاین. 8 9 10 کې چې کوي 8 9 بیا سعودي ایرلاین دي زموږ فلایټونه. سعودي ایرلاین نور خو ایرلاین په دې کې هم څو خوښۍ را خوښۍ که نه واو چې ما په دې جز کې نه په دې کې زموږ خپل زیات تر ګروپ چې کوم دي نو په سعودي ایرلاین او په سیرین ایرلاین باندې دي. بعضې وخت مونږ ته ډیمانډ راغی سټی والا نو خلک وایي چې زموږ پیسې لږې کمې ولګي نو په سلام ایر باندې یو پیکیج متعارف کړو نو هغه سلام ایر والا په 2 تاریخ زموږ روان دي، بیا په 16 اکتوبر سلام ایر والا زموږ یو غټ ګروپ هغه هم په سلام ایر روان دي. لو کاسټ والا دی سټی والا د دې طرف پکې چې کوم دی مسقط کې 2 غنټې سره د پاسه سټی ده واپسې کې سره د پاسه 3 غنټې سټی ده. شیرین ایرلاین چې کوم دی سفر یې څنګه وي یا سعودي ایرلاین کې فرق؟ سعودي ایرلاین او سیرین ایرلاین په ډایرکټ فلایټونه دي او بس اجان خوښۍ دا فلایټ سیرین په دې خوښۍ چې سیرین کې وزن هم زیات دی، فلایټ هم ډایرکټ دی او سعودي ایرلاین خو خپل یو سټانډرډ دی نو زیاتره حاجیان چې کوم دي دا سعودي ایرلاین او سیرین ایرلاین باندې. سعودي ایرلاین ټیکټ چې نه باندې لږ زیات سعودي ایرلاین ټیکټ لږ زیات دی. اصل کې سیرین ایرلاین زموږ خپل ډومیسټک پاکستاني ایرلاین دی نو هغه باندې لږ ریټونه ښه دي. سعودي ایرلاین چې کوم دی د هغې ټیکټس چې کوم دي نو هغه موږ ته په ډالرس کې ملاویږي. سیرین ایرلاین چې کوم دی ټول ډیل موږ سره په PKR کې دی نو دغه لږ شان ډفرنس د دغې د وجې راځي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو، نن مې د سره ډېرې تفصیلي خبرې په دې باندې وکړې. حاجي صاحب نه مې هغه تپوسونه وکړه چې کوم سوالونه زما ذهن کې جوړ شوي چې فرض که زه ځمه او په ذهن کې مې کوم سوالونه وي نو حاجي صاحب دغه ګوتی راله راکړه او بس چې کله مې خدای پاک غوښتلی مې انشاءالله نو زم به ګرانو کتونکو دغه ویډیو د سره شیر کې. اعتماد ټریول یو باوري اداره ده، دا نه چې تاسو وایئ چې الف خان تیزی نو ځکه دا خبره ده نه چې څوک هم تللی دي نو صفت یې کړی دی.
او ما خو اراده نه وکړې ډېره زیاته مننه کوم دا ګوتې او دا ارس او به دا قصه قطاره او بس الله مې دې مل شي او الله مې د عبادت قبول کړي. ګرانو کتونکو زما خپل دا خواهش دی چې زه بس لاړ شم صرف عبادت وکړم او بس. نو ځکه زه چاته روز تاریخ دا نه ښیم چې زه کله ځم انشاءالله، خو چې کله الله غوښتم نو سعودي ته به بستلم. هر څه مې نور تیار دي اعتماد ټریول له طرف نه، ما نورې پکې خبرې نشته دي. خو یو خبره ده ورته بیا کومه، خو هغه عباس خان را سره واده کړې ده، نو هغه بیا په جار کوم او بیا فیصله په تاسو کوئ. نو به دغه یو دغه وي ګینې والله دا عباس وګوره که نه لکه غون دا د هر مقام دعا د سیز یې مراله را کړې بس وي دا جیب کې کیره چې کله ځې مقام ابراهیم دپاره دا ارځي زمزم ښه د زمزم او د دغه ده دا عباس خان وایي چې دا ما ځان دپاره ذاتي دغه نه عباس پسې به وروسته کومه چې کار مې ټیک دی. دې کې چې کوم دی د حج او د عمرې ټول چې کوم دی تفصیل سره ذکر دی. د هر مقام چې کوم دی دعاګانې دي، د روانګي د عمرې نیت، د حج نیت، د سفر دعا، د چې کوم دی نو د طواف د هر یو چکر، د مقام ابراهیم دعا، د زمزم څښلو دعا او چې کوم دی نور طریقې هر څه چې کوم دی نو هغه دې کې هغه دې په دریو ژبو کې اردو، پښتو او عربی کې چې کوم دي نو دا په ډېر به موږ وایو چې نیت هم د مولیا د نیت پسې بس خدای دې قبول کړي. نو بس نمایي ده که نه چې یو کس وایي چې زه پر مقام ابراهیم سره ودرېدم دلته کومه دعا ویل دي نو هغه به دا بټن چې دبو کړي نو مقام ابراهیم دعا ده. پر که وایي چې زه طواف کوم لومبي چکر کې کومه دعا ده نو هغه دعا پکې ده. لومبي چکر دویم اوواړو چکرو دعا ده پکې. بیا چې کله صحیح شروع کوي نو د صفا دعا، د مروه دعا، د منځ دعا چې صفا مروه منځ کې کومې دعاګانې دي، داسې د حج چې کوم دی نو ټولې دعاګانې دي. د حج مقاماتو کې چې کوم دی شیطان چې کوم دی رمی کولی دغه کولی نو هر څه چې کوم دی دا مکمل یو ګایډ دی حج عمرې والے لپاره. او بس چې نه کمپیوټر دی او بس ولوي سیستم دی وته. ښه ګرانو کتونکو دغه خو زموږ په خپل ځای خبرې اعتماد ټریول چې څنګه نوم اعتماد دی دغه شانتې کار هم اعتماد دی. په نوخار کې هم شاخ شته، په ډینز پلازا پېښور کې هم شته، خو موږ سره خو کې خو بدو کې خو اعتماد ټریول کې زما هلته دفتر هم زه ناست هم کوم دلته کې. بل وحدت خان حاجي صاحب څنګه چې ما ویلي دي یو سماجي سیاسي عوامي شخصیت دی او زما سره یا زما ورسره کوم روزګار شوی دی الله دې عزت وکړي، زما ډېر خیال ساتي، خدای دې قدر وکړي. نو انشاءالله ګرانو کتونکو خو کله مې نو ځم به او صرف لس 15 ورځې به تېروم، زیاتې نه تېروم. ښه نو دوا راته کوې چې خدای مې دغه ځای ته ورسي. مننه، خوشحاله په ترخ کې نیسم او دا ځان سره وړم. مننه.